بهتر خبره ده او د دې په ذریعه سره الله پاک د امتونو د ترقی او د کامیابی او د نجات فیصله هم کوي. د شریعت خلاف یو کار کول د انسان ذاتی زندگی ته نقصان دی، قوم او ملک ته نقصان دی او امت او د ملت په حواله سره الله پاک داغه په بنا باندې د انسانانو د پاره د شکست او د زوال فیصله کوي. سلطان صلاح الدین ایوبی ډېر زیات غیرتمن او ډېر زیات بہادر مجاهد حکمران د مسلمانانو تیر شوی شهید اسلام حضرت مولانا حسن جان رحمه الله فرمایي چې پس د صحابه کرامو د دور نه په مخ د ځمکه باندې چې څومره باچایان تیر شوي دي ما د هغوی ټول تاریخ په انتهایی باریک بینۍ سره کتلی دی او پس د صحابه کرامو نه په یو دور کې د مسلمانانو دومره غیرتمن حکمران چرته تیر شوی نه دی لکه سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله. د دې په حالاتو کې لیکلي چې د جهاد په میدان کې به د مسلمانانو خیمې لګېدلې وي نو دا به د شپې په خیمو باندې ګرځېده، هغه حاکم مو مجاهد مو او د مسلمانانو د خیمو نگرانی به کوله نو د یوې خیمې نه د قرآن آواز راغلی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله فرمایل من ها هنا یأتی النصر، غلبه چې مسلمانانو ته ملاویږي او د دې خیمو د برکته به ملاویږي. او بیا لاړې یو بلې خیمې کې د له اللعب اوازونه راتله. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله فرمایل ومن ها هنا تأتی الهزیمه، شکست چې راځي نو د دې مقام او د دې ځای نه به راځي چې په کلي کې په دیهاتو کې په بانډه کې یو مسلمان راپاسي او هغه وایي چې زه به په واده خاده کې خلاف شرع کار نه کوم. الله غیرتي باچا په مخ د ځمکه په تمام اسلامي ممالکو کې د هغې د وجې نه د خیر او د برکت فیصلې وکړي او کله چې په دغه ځمکه کې العیاذ بالله یو کار کېږي د شریعت خلاف او انسان داسې ګڼي چې دا خو زما ذاتي کار دی، زما د کلي نه بهر خو د دې اثر نشته، نو قوم ټول او امت ټول د یوې کشتۍ سوار دي، یو جسم او یو وجود لري. د هغې نقصان او ضرر الله د مسلمانانو نورو مظلومو طبقو ته رسوي، هغوی له امتحان او ازمایش شي او د دې انسان په وجه باندې امت مسلمه ته درد او تکلیف ورسي چې په خپل کور کې یو مسلمانه خور لوګټه وارتای الله د انډیا اندوان روچت کی او د کشمیر د مظلومي مسلمانانو نه لوګټه لري چې کله انسان په خپل علاقو کې د نورو خلکو په ځمکو باندې قبضه شروع کی، الله په فلسطین کې يهود روچت کی او هغه د مسلمانانو نه د مسجد اقصی ځمکه قبضه کی چې په دې ځمکه باندې یو مسلمان د یو غریب او کمزور انسان سره د ظلم او د زیادتی معاملو کی الله په برما کې کافر روچت کی او د مسلمانانو بچی ټوکړي ټوکړي کی او د نقصان او د ضرر سره مخ کی. نن من کې دا قسم احساس ختم شوی دی چې آیا به حیثیت مسلمان زما ذمہداری صدا دا سوچ خوشتا چې زه د یو خاندان فرد په ما څه ذمہداری راځي، خو دا سوچ او فکر نشته چې زه د امت یو فرد یم او په حیثیت د امت د فرد زما څه ذمہداری جوړیږي. یو دور د مسلمانانو داسې و. سلطان صلاح الدین ایوبی په دور کې یو مسلمانه جنۍ وه د عیسایانو په قید کې بنده وه. عیسائی چې په کله ظلم وکړو هغه آواز وکړو چې وا محمده محمد راشه او ما خلاص کا. نو عیسائی جرنیل ورته ویلې چې اوس هېڅ قسمه محمد په مخ د ځمکه پاتې نه دی چې تا به زما د زور او زبردستۍ نه وکاږي. دا آواز چې کله سلطان صلاح الدین ایوبی ته راورسولی شو نو سلطان صلاح الدین ایوبی د اسب په شا کې ناسته وایي زه به تر هغه وخته پورې په نرمو بسترو باندې څه نه ملم تر څو پورې چې ما د عیسایت ملا نه افاده کړي او محنتونه او مشقتونه یې شروع کړه او عیسایت یې د انتهایی خطرناک شکست سره مخ کو او د اسلام جنډه بلند او بالا کړله. نن نوجوانانو سره دا فکر نشته چې د پیغمبر علیه السلام د دین اسلام مظلومه طبقه د هغې د نجات دپاره زه څه کردار ادا کولی شم. د 19 کالو په عمر کې د شام د محمد ابن قاسم روچت شو او سند د اسلام مرکز جوړ کو، لیکن نن
مسلمان هغه سره دا فکر او دا احساس بالکل نشته چې زما په ځمکه باندې د غیرو خلکو تهذیبونه غالبېږي او د اسلام تهذیب کته روان دی. زه به آیا هغه ځمکه چې اکابرو اسلافو د اسلام په رڼاګانو کې داخل کړې وه زه به د کفر او د جهالت تیارې د هغې نه څنګه ختمې کړم او زه به د هغې نه لر کړم. یو دور یو زمانه زموږ داسې وه طارق ابن زیاد کشتو کې مسلمانان فوج راوستل او چې کله د ساحل په کناره باندې ودرېدل کشتۍ وسېځلې چې بس د دې نه پس زموږ د واپسۍ هېڅ قسمه څه لار نشته او یا به فتحې او یا به شهادتي او بیا زموږ د ذلت او د رسوایۍ هغه دور او زمانه راغله چې طارق ابن زیاد ته خو خلکو لارې کولاوولې چې دا مسلمانان خلکو ته امن ورکوي او خوشحالي ورکوي. د افغانستان د اسلامي حکومت د ختمېدو دپاره د امریکې بیړه راغله او بیا مسلمانان د هغې مخې ته ولاړو او انګریزانو ته غاړې ته هارونه اچول چې دا خلکو له ډالرې ورکوي دا خو خلکو ته روډونه ډیک کوي او دا خو چې کومو ځایونو ته لاړ شي هلته طریقې والا کارونه کېږي. مسلمان دې حالت ته ورسېده چې د هغه د زندګۍ بس د دنیا نه ماسیوا اړو څه سوچ نشته فکر نشته ټوله دنیا تکو تورو تیارو کې پرته ده رڼا صرف او صرف مسلمان سره ده او مسلمان هغه رڼا نه خپله پیدا اخلي او نه بل ته د هدایت لار ښیي. ټولې دنیا نه لارې ورکې شوي دي. وګورئ تاسو سرمایه‌دارانه نظام لګیا د خودکشي کې سکون او اطمینان په هغې کې نشته. اشتراکي نظام تباہ و برباد شو. یورپ تهذیب لګیا دی هغه خنجر راغیستی او سر ځان نه کټ کوي. امن او سکون په ټوله دنیا کې نشته. د امن لار د سکون لار د سلامتۍ لار صرف او صرف د مسلمان سره ده. خو مسلمان نه بل ته دغه لار ښیي او نه په خپله په دغې لار باندې روان دی چې د خلکو دپاره د هدایت سبب او ذریعه جوړ شي. هغه نوجوانانو هغوی به راپاڅېدل ویل د امت مسلمه په تندي باندې چې د ذلت او د رسوایۍ کم تور داغ لګېدلی موږ به دا داغ ختمو. بیا به محنتونه او مجاهدې وکړلې او هغه ذلتونه او رسوایۍ به یې ختمې کړې. نن نوجوان صرف او صرف د خپل مخ داغونو راغیستی چې کومه فارموله او کم کریم به په دې ولګوم چې هغه داغونه زما د مخ نه ختم شي. امت د کوم حالت سره مخ دی دا فکر او دا سوچ د امت مسلمه د نوجوانانو سره بالکل نشته. خدیوی ابن مسلم یو ډېر لوی مسلمان مجاهد جرنیل تیر شوی دی. سبا له د عیسایت سره زبردست معرکه وه. د شپې ورته خپلې ښځې وویلې چې سبا جنګ ختم شي نو تا به کوم ځای کې تلاش کوم ما او تا به کوم ځای کې ملاویږو. خپلې ښځې ته یې ویلې چې سبا جنګ ختم شي نو زما صرف او صرف 2 مقامات او 2 ځایونه دي. یا به د عیسایي باچا په خیمه کې زه ولاړ یم او یا به په جنت کې زه یم. د دې نه ماسیوا زما بله لار نشته. مسلمانانو سره خو به دا فکر او دا سوچو چې بس 2 لارې دي یا به اسلام ته عزت ورکوم او یا دې زما د خپل تن من دن د اسلام د عزت او د تحفظ دپاره قیمې شي او کټ شي. نن مسلمان باندې د تهذیب حمله هم شروع ده د ثقافت هم شروع ده علمي حملو کې هم دا مخ دی. سرحدات هم ټول غیرو په خپلو قبضو کې اخیستي دي او د سنت د ختمولو او په معاشره کې د بېهوده رسم و رواج د عام کېدو مشقتونه هم شروع دي چې مسلط کېږي لیکن مسلمان څه دا احساس قدرې نشته چې څه وکړي. نن په اسلام کې د ټولو نه غټ رکاوټ د مسلمان خپل کردار دی. مسلمان که په خپله دروند شو ټیټ شو او عملي طور باندې مسلمان شو ټوله دنیا په اسلام کې داخلېږي. په انډیا کې یو مسلمانه جینۍ خودکشي وکړله اوبو ته یې ودنګلې او ویډیو دا وکړله چې ما د مسلمان خاوند جهیز غواړي. هغې زه مجبوره کړی و د هغې په بنا باندې مې ځان ختم کړو پیسې مې ورله نه شو ورکولی. هلته دا معامله ده چې مسلمانان یې جینکۍ د هندوستان په ځمکه خودکشۍ کوي خاوندان ترې ساز و سامان اخلي. دلته مسلمان نوجوان د روحاني خودکشۍ سره مخ دی په ګناهونو کې مبتلا دی ځکه چې د جینۍ د کور ډیمانډونو مطالبې نشي پوره کولی. منګه نظام ځان ته په خپله ګران کړی دی او نظام هم ځان ته په خپله باندې مشکل کړی دی. یو مسلمان طالب علم په امریکې کې وخت تېراو یو بس کې به هر وخت خپلې یونیورسټۍ ته ته یو ځل والله کلنډر واپسې کې 2 روپۍ سیوا ورکړل. د سوچ وکړو چې ټول عمر ما نه دا پیسې اخلي مرکه نن ما ته 2 روپۍ میلاو شولې څه وشولو هېڅ قسمه څه خبره نشته دی. بې سوچ وکړو چې هلکه هغه خو په حقه اخلي دې په ناحقه ولې دا 2 روپۍ اخلي.
راوړې کلینډر دی ورکړې دا 2 روپۍ والا کلینډر چې 2 روپۍ واخیستلې ویلې شابه کلمه راته وایي چې مسلمانېږم. مسلمان طالب علم ډېر زیات حیران شو چې دې کې خو څه دومره خبره نه وه، خو 2 روپۍ مې ورته واپس کړي دي که نه. لیکن هغه کافر په جواب کې ویل چې ما ستا ټولې زندګۍ ته کتلي وو، زه ډېر زیات ستا نه مرعوبه شوی وم او ډېر رغبت مې تا کې ساتو، خو ما ویل چې اوس لږه معاملات یې چک کوم. دا 2 روپۍ مې سیوا درکړه، د امتحان او ازمایي شو، ته په هغې کې کامیاب شو، زه مسلمان شوم. هغه مسلمان طالب علم په ځمکه پرېوت او سجدې الله ته وکړه، یا الله شکر دی چې په دې امتحان کې دې کامیاب کړم، یعنې په 2 روپو مې اسلام بېللی و. زموږ مسلمانان د 2 روپو دپاره اسلام بېللو ته تیار دي. څه کېږي؟ د دنیا د معمولي شانتې لذت حاصلولو دپاره، معمولي شانتې د دنیا د وقتي خوند حاصلولو دپاره مسلمان لګیا دی خپل ایمانونه ذبح کوي او د پیغمبر علیه السلام سره بې وفایي کوي. علامه طنطاوي رحمت الله علیه ډېر لوی عربي عالم تېر شوی دی او وایي ما قرآن ډېر ګهرایي څخه کتلی دی او ډېر زیات تفاصیل مې کتلي دي. د پیغمبر علیه السلام مبارک احادیث ما زده کړي دي او درس کړي مې دي او د شارحینو اقوال مې کتلي. د اسلام تاریخ هم زما مخې ته دی، ما ډېره لویه مطالعه کړې، خو زما د ټولې مطالعې خلاصه دا خبره ده چې علامه ابن جوزي رحمت الله علیه فرمایلي دي چې د نیکۍ مشقت ختم شي او صلې او برکات باقي پاتې شي، او د ګناه خوند ختم شي او مشقت او تکلیف باقي پاتې شي. نیکی وقتی طور یو مشقتی تکلیف یو پریشانی، لیکن داغی کم نجات او کامیابی او خوشحالی چې انسان ته ملاویږي داغی سب مثال په کائنات کې نه ملاویږي، او داغی په مقابله کې بدی انسان ته یو خوند ښکاري او یو مزه ورته ښکاري. لیکن داغی پسې شاته چې کم مشقتونه دي او تکلیفونه دي، هغه مشقتونه او تکلیفونه ولا د تباہی او د بربادۍ سبب او ذریعہ جوړ شي. ټول دنیا کې مسلمانان ولې ذلیل دي، ولی رسوا دي؟ بنیادی سبب دا دی چې زمون په انفرادي ذاتی خاندانی زندگی کې اسلام نشته. زمون ذاتی انفرادي او خاندانی زندگی کې اسلام راوستو، الله به د دې رڼاګانې په ټوله دنیا کې خورېږي او عام به کړي. انلس باندې عیسایانو حمله کوله، نو خپل یو جاسوس راولېږو عربي شکل و صورت کې، چې کله را داخل شو نو یو د سیند په غاړه باندې یو 10 نوجوانان یو ځای کې ناستي وو او خنداګانې کولې. یو نوجوان بل یو ګوټ ته ناستي وو جړاګانې کولې. دا راغلی د یو نوجوان ته ویل چې هغه 10 کسان خاندي او ته جاړې، دا څه معامله ده؟ هغه 19 نوجوان ورته ویل چې دوی 11 غشي ویشتل او 11 واړه غشي په نشانه باندې ولګېدل، دا ځکه خوشحاله دي، او ما 11 غشي ویشتل 10 په نشانه ولګېدل او دا یو غشي خطا شو په دې جاړ. هغه عیسایي ورته ویل چې دا خو دومره خبره نه ده، 10 خو دېشتي که نه، هغه په نشانه لګېدلي که نه، بیا ولې دومره خفه یې؟ هغه ویل دلته خو د یو غشي نقصان نشته، خو چې د باطل په مقابله کې کله ودرېږم او دا یو غشي خطا لاړې نو دا ډېر لوی نقصان او ضرر پیدا کوي. اراله عیسایي جرنیل دی چې د دې قوم سره جنګ نه کېږي، هغه یو غشي هم ستا خلاف خطا کوي نه. خو موږ مسلمانانی پار ځای کې د هغوی غشي کامیاب شولو او زموږ په دې سینو کې او تهذیبونو کې او مذهبونو کې او د عزت په مینارونو کې مخاف شولو او فکر زموږ سره نشته دی. پار ځای کې شکست وخوړو، پار مقام کې، پار ځای کې چېرته یو سړی تللی او یو کس به شکلونه او صورتونه د خلکو په جسم جوړول، دا ورته ویل زما په دې پلا باندې زمری جوړ کړه چې خلک رانږدې. نو چې هغه ستن راواخېسته سوري پکې کول، هله وی دا خو ډېر سخت درد کوي، دا کم ځای جوړوي، لکه یو مړ لکۍ نه بغیر زمری جوړ کړه. بې چې یو څو ګزاره ورکوي کم ځای جوړوي، اوس یې خپې نه بغیر یې جوړ کړه. داسې کول هېڅ هم پکې پاتې نه شو. موږ هم د اسلام سره دقسې معامله وکړه. یو باچا علماو لیکلي د ادب په کتابونو کې یو ځل حوض جوړ کړو او الله حوض ټول د پیو نه ډکول غواړم، نو یې داسې چل به وکړئ چې هر سړی په یو بالټۍ پی راوړئ او د شپې به تیاره دې کې ور واړوئ. د سهار راغلی په هغې کې یو څاڅکې هم د پیو نه ښکاره کړي، ټولې اوبه وي. چې خلک یې ټول راجمع کړه چې دا هم څه معامله کړې. هر سړي ویل چې ما ویل چې مړه خوراباد ټول خلکو به پی راوړي، یو ځلې پکې اوبه ویسم نو څه دي. ټولو دقسې وکړه. هر یو سړی وایي چې مړه بس بلانکې به صاحب کوي اسلام، دا د تبلیغیانو کار دی، دا د مولیانو کار دی، دا د مدرسو والا کار دی، دا د طالبانو کار دی. زما او ستا اسلام
داغه سره نسبت او تحفظ دا موږ د خپل ژوندۍ نه ختم کړي. مولانا الیاس کاندلوی رحمت الله علیه په فرمایل خلکو د اسلام د فوټبال جوړ کړي، یو ته ولي او بل ته ولي. د دنیا په سيزونو هر یو دا زما کار دی، دا زما پوله ده، زه به تحفظ کوم. او د اسلام خبره چې راشي مړه به شته نور خلک به د دوی سره کوي. نو عیسائی جرنیل دی چې ګورې حمله ونه کړي، بې سازشونه او تدبیرونه په دې معاشره کې عام کړه. لکه دا نیت نه ایجادات چې زموږ معاشرې ته راځي او موږ د خپل تهذیب نه او د خپل مذهب نه موږ لرې کوي او جدا کوي. څو کاله پس بیا جاسوس راغی، بیا هغلته د سیند په غاړه باندې یو نوجوان ناست دی وجاړي او رباب ورسره دی هغه وخي. دې تپوس وکړو ولې جاړې؟ څه معامله ده؟ یاره وې زما د چا سره عشق مجازي دی او رابطه نه کېږي، په دې باندې جړاګانې کوم. هغه لاړې او فوري عیسائی جرنیل ته ویل چې راشه میوه پخ شوې ده او بس د لوټ کولو د دل کولو ده، راشه مخکې به یې په دې باندې جړل چې باطل شي، که اوس په خپل نس باندې جړاګانې کوي، بلو خواهشاتو دپاره جړاګانې کوي. نو چې رال نو لس ټول قبضه کو، پلاران او نیکونه مفسرین او فقها او محدثین په قبرونو کې پراته دي او نن بچي د عیسایت زندگی تیرای. ولی وجه او سبب سو قومونه او نسلونه په دغه نظام او په دغه ترتیب کې بدل کړه. علامه اقبال مرحوم ډېر پوه او عقلمن انسان تیر شوی دی او په مشرق کې د ټولو نه مسلم شخصیت هغه ګڼل کېږي. هغه ډېر مخکې دا خبره کړې، تجھکو بتلاؤ کہ تقدیر امم کیا ہے. راشه زتا ته د امتونو تقدیر وخیم چې د امتونو فیصلې په څه باندې کېږي. شمشیر او سنان اول، طاووس او رباب آخر. چې دا اوچتېږي نو دا په توره او په نیزه باندې اوچتېږي چې د اسلام د تحفظ دپاره راوچتې شي، او دا چې ښکته کېږي نو دا په ربابونو باندې، په ټیک ټاک باندې، د یوټیوب په فحاشو ویډیوګانو باندې، په دې باندې دا ذلیله کېږي او رسوا کېږي. نن مسلمان د اسلام د تحفظ دپاره په خپل انفرادي زندګۍ کې، خانداني زندګۍ کې، قومي او ملي زندګۍ کې اس قسمه د تحفظ اس سامان نه دی پرېښی او د غیرو خلکو ټول تهذیبونه په خپل ژوند کې راوستي دي. او یو دور داسې جوړ شو چې په هغې کې خو خلکو د اسلام د تحفظ دپاره څه نه کول، خو کم از کم باسونه یې کول، خفګانونه او ګیلې او شکوې کولې چې حالات خراب دي. اوس موږ د داسې دور سره مخ چې په دې دور کې اسلام باندې گزارونه هم شروع دي او مسلمان تماشبین په هغې باندې خفه کېږي. قدر یې نه، نوجوان کم خالان، حیا کم خالان، پرده کم خالان، د اسلام اقدار او اطوار او عادات کم خالان، په دې باندې مسلمان سره هیڅ قسمه فکر نشته. او دې نه پس بیا کومه معاشره په وجود کې راځي نو هغې به داسې چې اسلام دا به بالکل په خپله د خپلو زندګونو وکاږي. اوس حالات دې ته ورسېدل چې د زنانو په لاس کې موبایل یې راغلی، ګانې بجانې او ډرامې او فلمونه کتل دا خو عام شوي دي او خورې شوي دي. خو یو څو ورځې پس به تاسو وینئ لکه څنګه چې د عربو زنانه، د دوبۍ زنانه، د مصر زنانه ټولې عام ښکاره ویډیوګانې خپلې جوړوي. دلته به چېرته یو 100% او داسې یو دور به راشي چې 99% خلک به زنانه همدقسې ویډیوګانې جوړوي او سره کې چې هغوی لګیا دي خاوندان د خپلو ښځو د ویډیوګانې کوي او تصویرات ترې وکاږي، فیسبوک له ورکوي. دا پښتونه معاشره که دې سیلاب د بېحایي ته بند ونه تړلی شو، دوی هم همدقسې معاملات جاري کوي. الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله.